دعوی کوي ډېر د خبرو یو انبار تړي خلکو ته. خو زه به تاسو ته صرف دا یو خبره کوم چې تاسو دې ته سوچ وکړئ چې په دې قومي وطن پارټۍ دا کوم ورکران چې دي یا د قومي وطن پارټۍ عهدهداران دي یا د قومي وطن پارټۍ دلته کې موجود خلک دي د خدمت په بنیاد کې دا رچا نه کم دي. په دې ټول علاقه کې چې د خدماتو کوم یو سلسله ده نو د قومي وطن پارټۍ د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو هغه تسلسل کو چې برقرار ساتلی دی نو هغه د سکندر حیات خان شیرپو د ځوانانو سرلښکر او زموږ د قافلې سالار دوی ساتلی دی بل چا نه یې ساتل. په دې علاقه کې کو تاسو وګورئ د اریګیشن په مد کې د اربونو روپو کم پراجیکټس چې دي هغه دوی کړي دي. د سړکونو په مد کې کارونه دوی کړي دي. د سکولونو په مد کې کارونه دوی کړي دي. د سوی ګیس دلته کې راوستل د دوی یو غټه کارنامه ده او په دې ځای کې په بې پناه خلکو باندې د دوی د هر مکتب فکر په خلکو باندې دوی احسانات دي او دوی ورسره د هغوی ستونزې حل کړي دي. د هغوی په مسایلو کې دوی ورسره لاس په نامه ولاړ دي. دوی خپل وخت ورکړی دی د دې علاقې د خړو کوڅو خلکو له او د خړو خورو خلکو له دوی په زړه کې ځای ورکړی دی. نو په دې خبره باندې زه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو او د سکندر حیات خان شیرپو شکریه ادا کوم چې دوی مونږ خپل زړه ته خپل ځان ته او خپلې پارټۍ ته رانږدې کړي او مونږ له دون عزت راکړی دا مقام یې راکړی دا ستاسو د علاقې له ورکړی دي دعاوې له ورکړی دي او تاسو یې درکړی دي. ورونو د پاټو باره کې څه نه وایم د کینډیډیټو باره کې څه نه وایم د سیاست باره کې خبره کوو او هغه په دې باندې دا چې د تحصیل میونسپل ایڈمنسټریشن د میئر یا د چیئرمین دپاره چې کوم الیکشن دی نو دا خلکه چې کوم راځي نو هغه به په تحصیل کې قانون سازي کوي. د 400 د ټول نه زیات مالدار ترین تحصیل چې دی نو دا شبقدر تحصیل دی او د تیر دور کې د صوباړي د حکومت د لاسه تحصیل شبقدر د ټول نه زیات برباد شوی دی. دلته کې ګور تحصیل څوک ممبر ناست نو هغوی ته پته لګي چې 2 کاله زموږ د تحصیل فنډ ضایع شوی دی صرف او صرف په دې خبره باندې چې دوی له لګولو چل نه ورتو دوی له د وسایلو د استعمال چل نه ورتو دوی له دې خبرې چل نه ورتو چې موږ بجټ څنګه جوړ کړو او راویړو څنګه. نو کو نن بیا تاسو یو څوک انپړ لا دغه مقور کې نو تحصیل شبقدر به تباہ برباد و تباہ برباد به پاتې شي. د هغې وجه صرف دا ده چې د تحصیل ایډمنسټریشن چلول د یو انپړ کار نه دی. خو یو سړی دا وایي چې زه به مې خپل بچي له د تحصیل سیټ چلوم او تاسو زما زوی له وټ ورکې هغه به د تحصیل په کورسۍ ناست یو چلوم به وله زه ځکه چې ما 140 کاله کار کړی دی نو هغه ته زه دا وایم چې یروره دا سره افغانستان جیل خو نه دی چې میاشت پکې یو کس تیری او میاشت پکې بل تیری. دغه بل دلته کې یو حل راغشتی دی چې یاره مونږه خدمت کړي دي. خدمات په دې علاقه کې صرف او صرف د جناب آفتاب احمد خان شیرپو دي د سکندر حیات خان شیرپو دي. نور په دې سیمه کې د چا خدمات دلته کې دي ما ته لږ وښایې ما ته خو نه ښکاري کو تاسو ته ښکاري چا ته ښکاري مونږ ته خو صرف مهنګایي ښکاري مونږ ته خو د وړو بوجۍ چې کوم ځای ته لاړه هغه راته ښکاري مونږ ته پټرول چې کوم ځای ته لاړه هغه راته ښکاري. اوسه پورې به د بجلۍ د یونټ قیمت چې و 2.5 روپۍ و په یو ورځ کې 4.5 یا 5 روپۍ ګراني راته ښکاري. زمونږ ژوند ګران شوی دی. زه دا موبایل تاسو ته دې ځای نه نشم خولی خو کو ښیم یې درته نو په هغې کې ما سره یو تصویر د سار مې وکتل او هغې سره به د هر یو باشعور انسان د زړه نه اوښکې ساسي چې یو سپینګیري مشر ځان په دې باندې تېزندی کړی دی چې د هغه نه بچي روزي او رزق غواړي او هغه بچو د رزق نشي ورکولی. نو دا د چا له لاسه دا د دغې ناکردو له لاسه دا د دغې خلکو له لاسه دا د هغې غلطې فیصلې له لاسه چې کوم تاسو صوباړې په مونږ باندې مسلط کړي او کومو خلکو وله ووټ ورکړي کم از کم په خپل ګریوان کې دې وګوري د خپل ضمیر نه یې تپوس وکړي او د دې خبرې زه هغوی ته وایم چې د الله په دربار کې د دې ګناه توبه وباسي ځکه چې د دغې له لاسه ډېر خلک تباه شو. د دغې له لاسه زمونږ د نسل روښانه سباون برباد شو. د دغې له لاسه زمونږ د بچو تعلیم برباد شو. دغه خلک چې کوم دي هغوی هیڅ نشي کولی صرف او صرف د مشرۍ په تمه باندې دي او کشران پکې نشته ټول یو شانته مشران دي ووټر یې نشته ټول یې لیډران دي. نو زه تاسو ته دا یوه خبره کوم د دې سټیج نه درته دا یو ریکویسټ کوم چې دې ځل یې ښه په جمع باندې ریجیکټ کړې او یو ووټ ولا ورنه کې چې دوی ته پته ولګي چې د دوی ناکردې خلکو ته ښکاره دي د دوی کارونه خلکو ته ښکاره دي او چې تاسو کومه مهنګایي راوستې ده نو کو دې خلکو له چا ووټ ورکړو د هغې مطلب همدا دی چې ستاسو دا مهنګایي خوښه ده ستاسو دا مهنګایي چې کومه سونامي او طوفان راغلی دی دا خوښ دی. نو په دغه 19 تاریخ باندې به انشاءالله دې خلکو ته دا ښایې چې زمونږ نه مهنګایي خوښه ده
نه زمونږ بدامني خوښه ده، نه زمونږ په دې علاقه کې او په معاشره کې هغه خلک خوښ دي چې کوم نه ترقیاتي کارونه راوړی شي، نم بې زبانه خوښ دي، نم بې ضمیره خوښ دي، نم ضمیر فروش خوښ دي او نم د منشیاتو والا خوښ دي. په 19 دسمبر باندې تاسو خپل قیمتي اوټ چراغ له ورکې او د دې خبرې ثبوت ورکې چې تاسو ټول ترقي پسند خلک یې او په دې علاقه کې د ترقۍ په لاره کې تاسو زمونږ په دې کاروان کې شریک یې. قومی وطن پارٹی زندہ باد، قومی وطن پارٹی زندہ باد، سکندر ایاب خان شیرپو زندہ باد، محمد علم خان بٹگرام زندہ باد. زه ډېرې خبرې کول نه غواړم ځکه چې مشران ناست دي، هغوی به تاسو سره ډېرې خبرې کوي. خو دا یوه خبره په دې باندې خپل الفاظ ختموم، کو خازي شنې مې په قبر ولاړې، کو غلام مړوم راځې توکې پې لاړې، یا به دا بېننګه ملک باغ یادن کړم، یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې.